أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم زما محترم سامعین و ناظرین. نن مونږه د ماشوم د ابتدایي نشونما چې کوم مدارج مونږ شروع کړي دي په تیر شوي ویډیو کې مونږه جسمانی نشونما په هغې باندې تفصیلي خبره کړې وه. په دې پسې دویم چې دی زمونږه نننی ټاپک چې دی هغه سماجي او اخلاقي نشونما ده. دا د ماشوم څنګه چې تاسو ته ما ویلو چې زمونږ لا دا سټیپ بنیادي طور چې دی د 4 کالو پورې د ماشوم کم عمر چې دی مونږ به بحث د هغې سره کوله. دا ماشوم لا د کور د ماحول نه چې دی د ګلي کوچې یعنې د کوڅې د محلې د ماحول نه لا بار شوی سکول ماحول ته نه دی. نو زمونږ ټارګټ چې دی دا د والدینو سره چې د ماشوم کومه زندگی ده یا د هغه د جینټ فیملی کې یا د هغه سره په لاره کوڅه کې چې څومره قریبي د هغه معاشره ده د هغې سره به زمونږ بحث وي. سماجي او اخلاقي نشونما دې کې د ټولو لومبی د ماشوم د کم قبیلې یا کم مذهب یا کم خاندان سره چې تعلق وي د هغې د ثقافت د هغې نه چاپېرچول د خلکو سره روابط د معاشرې ماحول د هغې اقدار چې هغه وروستو د یو فرد د یو انسان د پیژنګلو باعث جوړیږي. دا نشونما چې دی دا هم اهم ده ډیره زیاته. د هر معاشرې خپل څه اقدار وي څه ویلوز وي دغه شان ثقافت وي هغه په هغې کې پرورش کوي او هغه به هغه زده کړه کوي. او دا ثقافت چې دی دا د پیژنګلو ده. دغه د کوم څیزونه چې په یو معاشره کې قابل قدر ګڼلی شي عزتمن ګڼلی شي هغې ته هغه معاشره عزت ورکوي هغه د هغې اقداري. یعنې موږ به ورته دا ووایو چې کله کله داسې وشي چې زموږ د پښتو په معاشره کې دا خبره عام مشران کوي که یو سړي ډېر لوی تعلیم وکړو خو که د اجرې تعلیم یې نه کړی نو دا لکه د قابل سړی نشي ګڼلی د پښتو په معاشره کې او دی د هغه معاشرې کې چلیدی نشي. نو دلته تعلیم یافته کېدل دا هم لازمي دي خو چې ته په کوم ماحول کې یوسې ستا د معاشرې څه اقدار دي څه د هغې د عزت خبرې دي څه د هغې رول روایات دي هغه چې دی نو زده کول هغه د ژوند سره ټچ کول. ځکه که چېرې فرض کو یو ماشوم د خپل اقدارو نه د خپل ثقافت نه خبر نه او هلته هغه ته دا دغه ویلاو نشي نو بیا به دوی چې دی دته به ژوند ډېر زیات ګران شي دی به تنګ وي دی په دغه ماحول کې بیا زندگی نشي تیرولی. لہذا د ټول نه لومبی دا خبره لازمي ده چې ماشوم په دې وخت کې کومه زده کړه کوي د خپل چاپېرچول کور نه. لکه موږ به دا وایو چې زموږ یو اسلامي معاشره ده یا پښتون معاشره ده نو زموږ د اسلامي معاشرې چې کوم اقدار دي دا وړوکې چاپېره ګوري چېرې کومې خبرې داسې دي چې هغه د تعریف قابل دي په هغې باندې چې دی نو مشران خوشحالیږي نو دا به ته د مخې ته کوې او دته به په هغه خبرو باندې داد ورکوې چې دی هغه اقدار وپېژني چې یاره مشران یا مور یا پلار یا مشرور یا په کور کې نور چې د سره کم دي هغوی به د دغې اقدارو خیال ساتي. که کر فرض کو دا اقدارو ته دوی عزت ورنه کړي دغه نو دا ماشوم د هغې په عزت یا د هغې په اهمیت نه پوهېږي. نو لہذا دا لازم دا چې په یو کور کې دی د هغې معاشرې د مذهبي اقدارو او ورسره د هغې چې کوم
د معاشرتي اقدار دي د هغه بیلوز دی پامال کینا هغه دی مطلب دغه د خیال ساتي او هر معاشره ځان لپاره ډیر زیات خو اقدار او مقرر کړي. بیا د پښتون کلچر زمونږ او د اسلام خصوصا داسې اقدار دي داسې طور طریقې دي چې هغه ډیر زیات قابل قدر دي او عزتمنې دي. لہذا د دې خبرو خیال ساتل لکه زه به تاسو ته سمپل وام لکه چې تاسو د اقدار او د دې سماجی نشونما چې د لګ تفهیم سین کینی ذهن کې. لکه مثال په تور بانګ راواغستو اذان ویلی شي دا زمونږ یو مذهبي شعائر دی یو اهم حصہ د ژوند. نو چې بانګ ویلی شي نو په کار دا دی چې په دغه کور کې دی دا ماحول جوړ شي چې ټول خاموش شي. دا ماشوم چې وګوري دی به وی چې دا خبره لازمی ده ور ټول چپ شولو نو دی به دا د معاشري چې کوم د دې شعائر قدر دی دا بر د پسینه کې د او په ذهن کې د وسنه کینی هر کله چې اذان کیږي نو دی به چې د خاموشي اختیاري. نو چې دی چرته په یو محفل کې سکول ماحول ته لړ شي بار نو چې کوم محفل کې چرته بانګ ویل شو او د دغه چپ شو نو چا پیر چول کې بخلک ډیر زیات او خيار ماشوم دی. اوس دی او خيار ماشوم دا دا قدر یا دا مطلب دا چې د دې شاعر قدر دا د کور کې زده کړی دی دته دا طریقه چې د کور نه خولې شوی دا. اوس دغه شانته نور وړې وړې خبرې دي د یو معاشره د یو عزتمن انسان د پاره هغه د دین تاسو خپل یو دغه غستې شي چې زمونږ بل کوم خبرو قدر کو یعنی په کوم خبرې باعث د خفګان دي چې په هغه باندې د وړو کې په مخ کې د خفګان اظهار کیږي او کم خو یو قدر چې یو وړو کې زده کې نو هغه د لپاره پروتوکول یا شاباش خامخا ورکول پکار دي. نو په دې طریقه هغه معاشرتي اقدار دا چې دین زده کوي او داغه چې دین د جسمانی نشونما سره ډیولپمنٹ سره داغه سماجی ډیولپمنٹ هم کیږي او په دې طریقه باندې هغه د معاشره یو هم انسان جوړیږي او دا داغه په ذهن کې کینی چیرې کزو چیرې دا کار وکم نو زما تعریف فکیږي زما بچ دې خبره قدر کیږي. نو لہذا هغه د معاشره کوم ویلوز دی یا کوم اقدار ته ډیر په خوشاله سره غزده کې او ته معاشره له یو ښه انسان د خپل چاپیر چور ول کوریش ګورم. مونږ به یو مثال داسې ورکو تکه د یورپ چې د ځان له خپل سو ویلوز یې دغه بس خپل یا باډوی نه مکمل آزاد وي. بعض زموږ اکثر داسې وشي چې زموږ بعضی واړو اکثر د بار ملکونو کې لوي شي نو هغه دلته د پښتنو په اقدارو باندې نه پوهیږي د معاشري د دې ځای په قدر قیمت باندې نه پوهیږي هغه هر ځای کې د خندا او د تضحیک شکاري. نو په دې وجه باندې ماشومان چې دی دې ته وخت په کور کې ورکول دي داسې نه دي چې لکه تاسو چې دی خپل خبرې کوي او ماشوم غیر هم غنئ ځکه چې ماشوم زده کړه ستانه کوي. ماشوم چې دی هغه ته مور پلار رونه چې په دې کور کې سوق دي د دې رویو ته وګوري او د دې نه بچ دی هغه یو خو شهري یا د معاشري د یو ذمہ دار فرد چې دی کوم طور طریقې دی هغه زده کوي. نو کله لہذا ته د غیر هم غني ته د هغه خبرې نه مخه تا کوي یا ته چوډو کې دی لکه مثال په تور مونږ څنګه وې د ماشوم پړمبي ابتدایي تربیت کې چیر کنزل نو که کنزل باندې په یو کور کې د دروانی یا د یو کس د غلطۍ په بنیاد اته کنزل کیږي نو هغه وی چې کله داسې اوشي نه د دې جوابدار دی هغه داس دکړو چر کپرس کو د پلان کې مشرور زمانه چې کم دی یا خور د غلطي وکړه د جی بی بی ورته چې دی نو داسې کنزل کو نو مطلب دار چې دی و چې دغه عمل پر رد عمل کې دا کار خلق کوي. نو لہذا د بغیر صد وینانا بدار د په شعور کې لا شعور کې کینی چر کله داسې اقدام کیږي نو دغه لپاره د خپل جذباتو د اظهار طریقه دغه ده. نو دا خبرې ټولې چې ده دا زمونږ په سماجی ډیولپمنٹ کې معاشرتي ډیولپمنٹ کې نشونما کې چې ده ډیر اهم رول ادا کوي چې مونږه د معشوم ته خپل اقدار خپل د معاشري
ضروری خبرې چې دی د هغه په مخ کې هغه ته وښیو او په خپله پې عمل کوو. نو لحاظه دا ماشوم به د معاشرې د ښه بد تمیزو دا به د کور نه زده کړي. که نه دی سهار ته سکول کې د سکول خو بهرحال لره د شروع نه دی، خو که دی سهار وځي د خپلو ملګرو سره لوبو ته او ته دلته دی ځان سره خوا و شا نه پرېږدې یا د ده نه سیټ ته مشران ځان له کیني پاسي، نو دا وړوکی بیا خپل دغه نشي دی بار کوڅه کې چې بیا کوم واړه کمې رویې اختیاري نو هغه به دې دغه کوي. نو په دې وجه بیا د خپل چاپېر چې ستا کوم چم ګاونډ دی د هغه ماشومانو لیول خیال به هم ساتي چې هغه واړه کنزل والا خو نه دي، جنګ جګړو والا خو نه دي. نو که چېرې فرض کړو هغې کې دغه رویې نو دا به زده کړه به دی بیا کوڅه کې هم کوي، په دې خپله ماحول کې به هم بار کوي. نو لحاظه دغه د ټولو خبرو وقتاً په وقتاً خیال ساتل دي او د سکول ته چې دی کله جوګه کېږي نو ډېر زیات بنیادي خبرې د معاشري چې دي هغه به ده زده کړي او دی چې کله انشاءالله بیا معاشرې ته راځي نو ده ته به ناشناپن په معاشره کې نه وي، ځکه چې هغه څیزونه الریډي د ده په نظر کې راغلي. د ښه او د بد تمیز چې دی هغه بنیادي څیزونه چې کوم دي هغه د ته کور کې ښوولي شوي دي. خو دا څیزونه چې دی د ماشومانو تربیت چې ده دا ډېر نازک کار دی، دې ته مونږ توجه نه ده ورکړې. بس کور کې وړوکې لویېږي د هغه په مخ کې ګوره لکه یو سماجي او رویه به زه تاسو ته بل هم دلته یاد کم. لکه مثال په طور ته کور ناست دی او یو کس بار نه راغی غږ وکړو، ته یا هغه سره میلاوېدل نه غواړې یا مصروف یې یا ستا داسې مجبورۍ دي چې ته دې وخت کې دې سړي سره ملاقات نه کول غواړې او دې وړوکي ته په مخ کې ته وایي چې ورته وایي چې بار هغه نشته کور، بس تا غلطي وکړه. ځکه چې ده دا وګڼل چې دا څه بد کار خو نه دی، دی شته یعنې ده دروغ ووایي، ده دروغ ووایي چې ورته ووایي هغه وړوکي ته لیږي او دا دروغ په هغه وړوکي باندې کوي چې ورته ووایي چې کور نشته. نو مطلب دا چې دا څیز د ده په ذهن کې کېناستو، دی به دا دروغ وایي چې یو حقیقت چې دی هغه به دی جوټلاوي همیشه. ولې دا خو د ده مخې ته وشول. نو مور او پلار چې دی د استاد نه لومبې غټ رول ماډل چې دی نو مور او پلار دی د بچي دپاره د ټولو نه د ده لپاره د خبرې د منلو او اهمیت ورکولو ته دا د ابتدایي کلونه چې کوم دي مور او پلار دي. نو که ته څومره دا د کې ته د ده نه څنګه انسان جوړول غواړې، خو که کله ته فوکس کې په دې خبره باندې نو ته د ده نه هغه شان انسان جوړولی شي. دا ستا خپل ترجیحات دي چې ته څنګه جوړه، ته څومره غمجن په دې خپل ماشوم یا په دې خپلو بچو باندې ته دوی ته څنګه ماحول ورکول غواړي. که د یو غلطي وشي یو وړوکي نه نو آیا د هغې اظهار به د جذباتو په څه طریقه کېږي، یعنې هغه وړوکي ته د غلطۍ نشاندهي کول پکار دي او ځان معمولی خفه کول پکار دي. خو داسې سخترینه رویه نه د اختیارول پکار د تشدد چې هغه د دې ماشوم ایسه شو دی بیا د هر چا په غلطۍ د ده مخې ته چې کله هر څوک غلطي کوي او دی بیا په تیش کې راځي او د هغې ډېر سخت رد عمل ښیي. نو دا اصل کې ده زده کړي چې د دې عمل په بنیاد کې به ته داسې خپل اظهار کوې، داسې رد عمل به کوې، نو دا به د ده لپاره بیا یو لویه مسله جوړیږي چې د ده کوم خویونه د کور نه راغلي دي نو ته معاشره کې بیا استادان هغه ډېر زر نشي بدلولی. نو کوشش پکار دی چې موږ د خپلو ماشومانو چې کوم سماجي او معاشرتي ډیولپمنټ دی چې په هغې خاص نظر وساتو. دغه 2 کاله ټیمې 2.5 کاله ټیمې 1.5 کال نه دی ایله ځان په خبرو او په دغه باندې پوه کړي او دغې نه دی بیا شروع کېږي. نه د کور کې د ده چې لا کوم 1.5-2 کاله ټیم دی تا لږ غونته کې تنظیم سره تېرولو او دې ته خاص توجه، اگر چې موږ دې ته توجه نه ورکوو بس وړوکی دی پیدا شو لویېږي که کور کې هر څه کېږي د ده مخې ته چې دی که ته ده تر پردې نظام لکه دی پرتوب وړوکی دی ایستلی دی او ناست دی تا ورته دا معاشرتي اقدار وښو چې بیټا پرتوګ واچوه. د باتروم د استعمال طریقه دې ورته وښول چې باتروم به څنګه استعمالوي، د باتروم نه راشي لاس به وینځي، ډوډۍ ته چې کښېنې دا سرسري یو څو بس خپل ویډیو ختمو. ډوډۍ ته کښېنې نو بیټا ښي لاس باندې به خوراک کوې، ته به هم په ښي کوې، د ته به هم د ښي ترجیح ورکوې، بیټا د خپلې مخې نه به خورې. دا سوشل او معاشرتي ویلوز دي زمونږه، د خوراک طریقې دي، یعنې دا یې خپل دغه دی د ناستې طریقه دی به څنګه کښېني
دغه شانته د چې دی نو د اوبو څښلو په خلاص باندې د باندې اوبه څښول دغه شانته چې دی د کور کې نور ګڼ واړه دي سارچیز کې نو د نمبر یو تصور ورته ورکول چې بیټا ستا نمبر د مخکې را پاسېدلی دی و مخکې روټۍ خوري چای بس کې ته ورپسې ځې نو تا دنه اوس نه د صبر مادرې په ده کې واچوله او دته تا چې دی نو د قطار او د خپلې بارۍ د انتظار دا د په ده کې چې دی نو یو صبر پیدا کو او کنه دا سار ستا په چای باندې لکه د لیونو ټول رامنډي کې 3 واړه دي 4 واړه دي او یو بل نه سره بیا په هغه د ناستې په کم چوکۍ چې کټکۍ چې وي او یا د کم کف چې دی هغې باندې دی شر کې یو ځان ته راکاږي بل ځان ته او ته تماشبینې نو دا لږ غونته کې تکلیف دی که تا وکړو او دې کې تا لږ غونته کې ترتیب او سلیقه د ټایم نه واچولو نو دوی به بیا د هغې پابند دي چې دا طریقه ده د ژوند د تېرولو نو دا وړې وړې خبرې دي دا د ده په وروسته ژوند کې به غټ غټ دغه کې د ده په معاشره کې په کار راځي همدغه د وړو نه آغاز کېږي دغه د ده واړه واړه ضروریات دي په دغه وړو وړو ضروریاتو کې به د معاشرې د اقدارو او د سوشل ژوند چل زده کوي دغه شان د ملاستې اوقات دي چې ټوله شپه ناستې نه بس بیټا اوس د ملاستې ټایم دی لایټ اف کا ته سمله ته دا دعا ووایه یعنې تا چې ورته کوم په دې 2.5-3 کالو کې وښو دا د ده د شخصیت حسابوي امید لرم چې تاسو به د سماجي او معاشرتي ډیولپمنټ په بنیادي خبرو پوهېدلي الله دې وکړي چې زموږ دا کاوش او دا چې دی نو د ټولې معاشرې د اصلاح او زموږ د خپلو نونهالانو د بچو د ښه مستقبل باعث جوړ شي ډېره ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته